الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. په حدیث مبارک کې راغلی دی چې کوم مسلمان بنده په بستره کې سملی او درې ځله دا مبارک کلمات وی، الله پاک به د تمام ګناهونه معاف کړي. مشکات شریف کې دا حدیث دی چې دا مبارک کلمات درې ځله ووایي، الله پاک به د تمام ګناهونه معاف کړي، اگر که دا ګناهونه د سمندر د زګ برابر وي یا د سمندر د شګو د ذرو برابر وي او یا د اونو بوټو د پاڼو برابر ګناه وي او یا د دنیا د ورځو برابر وي یا د دنیا د غنټو د ساعتونو برابر ولی نه وي، الله پاک به دې بنده ته دا ګناهونه ټول معاف کړي. هغه څه شی دی؟ دړه د اخلاص او دړه په توجه سره په خشوع حضور سره بنده وي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا مبارک کلمه چې درې ځله وي، الله پاک د تمام ګناهونه معاف کړي. نو مبارک کلمه استغفار ډیره اسانه ده او پیدا ډیره زیاته ده. پکار دی چې موږ نارینه زنانه ټول مسلمانان استغفار لازم وګڼو. د دې په وجه به الله زموږ او ستاسو رزق کې، مال کې، اولاد کې، کاروبار کې برکتونه اچي چې کم از کم سلزله سار او سلزله ماښام استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه او دا درې ځله د اوده کېدو په وخت کې. الله دې موږ او تاسو ته په دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.